الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم دا اللہ رب العزت فرمائی یا ایہا الذین آمنو دی ایمان دعویدارو دی ایمان خاوندانو لا الہ الا اللہ ویونکو ادخلو فی السلم کافا دن شئی پا اسلام طول کی ولا تتبعو خطوات الشیطان تابداری مکوئی د قدمونو د شیطان د طریقو د شیطان انه لکم عدو مبین زکا چی یقیناً دا ابلیس تاسو د پاره دشمن پڑاگا دے فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات که اخوی دی تاسو د جادی مستقیم د اسلام نا پس تاغین چراغلی تاسو تخکار دلائل نفعلمو ان اللہ عزیز حکیم پس پوئے شئی بیا چی اللہ زورور حکمت والا دے نو زورور دے اخلاصی دیتے نشے او حکیم دے نو مہلت ورکی یو ظالم تا هل ينظرون الا یأتیهم اللہ فی ظلل من الغمام دا خلق انتظار نکی مگر دا چه راشی دوی تا اللہ پاک پاغ سورو دا وریز کی والملائکتو پرشتیم راشی وقضی الامرو او پیسلوشی دکار وإلی اللہ ترجع الامور خالص اللہ تا وپسید تمام کارونو دا دا د شان عروج په لحاظ سره بعض داسې علماو د یهودو نه چې هغوی اسلام راوړی او په صحیح طریقې راوړی خو به ویلي چې دا چونکې د هفتې عزت او یا دا د اوښانو غوښې او د اوښانو پی نه خوراک دا خو دونه لویه مسله نه ده نو موږ به مسلمانان به یو او عزت د هفتې به کوو ټیک شو مسلمانان به هم یو او دارنګې به ورسره دا کاروم موږ کوو چې پی به نه خورو د اوښانو او غوښې به نه نو قرآن کریم اگے علماء تا دا خبر اکڑا چی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا مومنانو دن شئی پا اسلام کے پدا سے حالت کی چی اسلام ٹولی یعنی مانا دادا چی عقیدہ بدی دا مسلمانی عمل بدی دا مسلمانی معاملی بدی دا مسلمانی او چې اسلام در تکمی خبری کړي نو عقب خپلای نو اسلام کی دا خبره نشتا چې دا خبره پکې ضروری ده او دا پکې نه ضروری ده چې الله حکم راغی نو ټول بکوي او د یهودیت امیزش په ورسره نه کوي یګنه ته به د هفتې عزت مناوي او یا به غوښې به نه خوري
دا کار به نه کوئ. او دا یوازې هغه علماو ته نه دی بلکې دا عام حکم دی، مومنانو عامو ته دی. اے مومنانو دننه شئ په اسلام کې په داسې حالت کې چې اسلام ټول، یعنی عقیده به د مسلمانی، عمل به د مسلمانی، معاملې به د مسلمانی، فیصلې به په اسلام باندې. دا نه چې نور کارونه به ستا د اسلام مطابق وي او فیصلې چې د چا په قانون کې وکړې نو خیر دی. نه نه، اسلام یو مکمل ضابط حیات دی. دی کې زمونږ د ژوند اس اړخ الله تعالی اغیارو ته نه دی پرېښی. او دایم ترجمه ده چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ایمان والو دننه شئ ټول په اسلام کې په حال کون ستاسو کې چې تاسو ټول یئ، یعنی زاړه او ځوانان، زنانه او نارینا ټول په اسلام کې دننه شئ. او ولا تتبعوا خطوات الشیطان. د اسلام کې د دننه کېدلو معنا دا ده چې د شیطان د تابعدارۍ نه به مکمل طور ځان ساتئ. نو دغه پهلو دا خود به خود د ادخلوا فی السلم کافه نه را مستنبط شوی دی. نو دا ولا تتبعوا د هغې یو تاکید دی چې په اسلام ټول کې دننه شئ او دا اسلام ستاسو لپاره کافی دی. نو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان د قدمونو تابعداري به نه کوئ. نو خطوات جمع د خطوتون ده او خطوه ما بین القدمین ته وی، ما بین القدمین. نو دلته مراد د شیطان مسلکونه دي، شیطانی طریقې دي، شیطانی وسوسې دي او شیطانی لارې دي. او د اسلام نه علاوه چې دا څومره په دنیا کې نظامونه دي دا ټولې شیطانی لارې دي. نو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تاسو تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان، یعنی طور او طریقو د شیطانانو. او څنګه به تاسو تابعداري کوئ؟ چېرته د دشمن په لارم څوک تللی دی؟ د دشمن خبرم چا منلې ده؟ انه لکم عدو مبین. دا شیطان ستاسو لپاره دشمن په ډاګه دی، ښکاره دشمن دی، ښکاره. بډې درته وهلي دي، مټې در پسې رانغښتې دي، وسلې در پسې راګیستې ده، او ته په دې کې هم د سره د چاپلوسي کې او ده طرف ته جوکاویږي. او د مبین معنا دا ده چې دا دشمنی په ډاګه ده. نو د پټ شیطان نه ځان، د پټ دشمن نه ځان ساتل ګران دي، لیکن کم دشمن چې تا سره په ډاګه دشمن دی د هغه نه ځان ساتل اسان کار دی. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، که چېرې تاسو وښویدئ د جاده مستقیم د اسلام نه، فسق و فجور طرف ته لاړئ، ګناهونو طرف ته لاړئ، او من بعد ما جاءتكم البينات، پس د هغې نه چې ښکاره دلایل او براهین درته راغلي دي د حقانیت د اسلام، نو فاعلموا ان الله عزیز حکیم. دا سخت وعید دی. بیا پوه شئ چې ګورې الله زورور دی، څوک به هم ترې خلاصوي. او که ته یې موږ نیسي ولې نه، نو حکیم، الله تعالی حکمت والا دی. او د حکمت تقاضا یې دا ده چې لوی نه لوی مجرم ته اوم پناه دغه دا مهلت ورکوي. حدیث کې راځي ان الله لیملی للظالم
اللہ ظالم تا مہلت ورکئی خو اذا اخذه لم یفلت ہو کلے چی انیسی بیئی نپری دی هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينظرون دا خلق انتظار نکئی ينظرون گوری مانا نا دا خلق انتظار نکئی الا ان يأتيهم الله مگر دا دے خبری انتظار کئی چراشی دویتا اللہ پا غصورو دوریز کی انہیں مرادنا قیامت تے وفتحت السماء فکانت وردتن کالدہان او اسمان با اشلیگی اللہ رب العزت پر آکوشی وریز کے براکوشی والملائکتو پرشتے دا اللہ بمراشی والملئو علی ارجائها قرآن کی بزی خیال اللہ وی پرشتے با پا اطراف بانی ولاڑی وی وقضی الامرو پیسل بوشی دا کارو سچ چاکڑی دی او پا کمنیتی کڑی دی دا غطولو حساب کتاب بپورش او الاللہ ترجع الامور خالص اللہ تا دا تمام کارونو واپسی دا حذیفہ زید یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول لے قال فی هذه الآیہ دی آیات کے لا خبر کرے دا چی دا اسلام لس برخی اتبرخی ثمانیت اسمین اتبرخی دی دا اسلام الصلاة منز سہم زکاة سہم صوم سہم والحج سہم والعمرة سہم والجهاد سہم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم وقد خاب من لا سهم له في الإسلام حضرت حذیفہ زید یمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چے یقیناً نامراد دے اغا انسان چے دا اغا دا پارا سحصد اسلام میں دا برباد دے دا سڑے ادخلو پی السلم کافہ دن نشئی پا اسلام ٹول کے اتا اسحام دی دا اسلام دا اتوانا بخبلے وکار بدیہ لکی گی سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ فرمائی سل بنی اسرائیل تپوسو کا بنی اسرائیلنا کم آتیناہم من آیت بینہ سمر ورکڑی منگا دیتا دا اغا آیاتونو خکارو دا غی نخو دا خکارو ومن یبدل نعمت اللہ سوک چی بدل کی نعمت دا اللہ من بعد ما جاءتو پس تاغین چی دا نعمت و تراغلے دے فإن اللہ شدید العقاب
پس یقیناً اللہ سخت عذاب ورکوونکی دی. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، خیسته شوی دی هغې کسانو ته چې کافران دي ژوند د دنیا، دا یې په سترګو کې ډولۍ ښکاره شوی دی، په دې باندې زړه ایښی دی، دې له ترجیح ورکړې ده. او الټا ویسخرون من الذین آمنوا، ټوکې کوي په هغې کسانو پسې چې ایماندار دي. او والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، هغه کامل مومنان ابا پورته یې په دوی باندې په ورځ د قیامت کې، ځکه چې دا متقیان به په اعلی العلیین کې وي او دا کفار به په اسفل السافلین کې وي. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله روزی ورکوي چاته چې خوښه شي بې حساب او بې کتابه. دا معنا نه ده چې دا چاله روزي ډېره ورکړې دا ورته ګران دی، او چاله چې کمه ورکړې نه ورته بدي شي، نه دوی کې د الله تعالی حکمتونه دي. حدیث کې راځي زما یو بندی زه چې هغه غریب ساتم نو ټیک دی، خو که مالدارو مې نو ګمراه کېږي. یو بل بنده مې دی چې مالدار دی نو درست دی، خو که مالداري تی اهلم نو ګمراه کېږي. سل اصل کې اسأل دی، اسأل دا امر دی. نو سکتت منه الحمزتان للتخفیف، اسأل نه دواړه حمزگان پرېوتل. ځکه چې قانون دا دی چې حمزه راشي او متحرکی ما قبل ته حرف صحیح ساکنی، نو حرکت درې حمزه به موږ نقل کوو ما قبل ته به ورکو. نو اسأل کې د حمزې نه موږ حرکت سین ته منتقل کړو. او لام ساکنو اغم ساکن شنو اغم غرزو. اوس چون کې چې سین متحرک شو نو حمزه مخکنه حمزه وصلیو، دې لپاره موږ راوړیو چې ابتدا په ساکن باندې راتله، ابتدا په ساکن باندې نشي کېدلی. نو چې سین متحرک شو نو هغه ته مجت نشو، نو د وجې د استغنا نه حمزه اول پرېوته. او بني اسرائیل خو خود پیژنئ. او آیتا مانا خارقتا للعادة كعصا موسى تدل على أن من أعطاه الله تلك الآيات هو رسول الله حقا. چاہتا چی دا موجزی اللہ ورکڑی دا دی دلیل دے چی دا پرشتیا پیغمبر دے. وآیات بنی اسرائیل التي آتاهم الله منها فلق البحر لهم وانزال المن والسلوى بالتيه عليهم. لوی نخی چې الله تعالی دوی ته ورکړی وي نو چې دوی د سمندر غاړې لرالل او د فرعون فوجونه ورپسې شاته راورسېدل او دې ظالمانو موسی علیه السلام ته ویل چې د عمران بچیا ایله د هلاکت کندله دې راوستو، مخکې سمندر دی او شاته د فرعون فوجونه دي، اوس څه کوو؟ نو موسی علیہ السلام ورته ویل چې بزدلو مه خفه کېږئ، ان معي ربي سيهدي، زما څه زما رب شته ما ته به لار ښایي. نو موسی علیہ السلام سمندر ته خپله امسا راواچوله، د الله د حکم مطابق راواچوله. نو سمندر فلک البحر، سمندر اوشلیده، 12 لارې پکې سازې شوې. کله چې پورې غاړه لاړل
میدان تیح کی دی اس انتظام نو د خوراک او نه د اسکاک نو الله تعالی غټنه خلا الله ولا د خوراک انتظام مرزان وکړه او نور د مزید لپاره چې کوم دی الله ولا چې کوم دی نو ترنجبین ورک ترنجبین انتهایی خوږ او سلوا مړزان انتهایی چې کوم دی تر سکون او دوی د دې دغه عادیم ځکه چې په مصر کې دوی هلته د غلامانه ذهن تیرو او غلامانه زندگی تیروله او دوی به هغه باغو کې دا پیازونه میازونه او دا شیونه مینه کرل نو په هغې عادت شوي ما یهبه لعبده من خیر یجلب له المسره نعمت څه ته وایي هغه چې ورکي الله بنده ته د خیر نه چې هغه سړي ته خوشحالي راکاږي او ویدفع عنه المضره سړي نه ضرر لرکوي ونعم الله کثیر د خدای نعمتونه ډېر دي قرآن وایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها او دی یسخرون مانا یحتقرون مسلمانان سپک گنی ویستهزئون او لوبی کئی پا مسلمانانو باندی ټوکې ورپسې کوي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة وخلق يو جماعت بتوحيد باني پس راو لگل اللہ پیغمبران زیری ورکون کی منون کو تا والمنذرین یرون کی نامنون کو تا او نازل کا اللہ د دوی سر کتاب پہ وسط حق سرا چی پیسلو کی پمنز خلقو کی فی مختلفو پیہ پاغ مسائلو کے چی مختلف شوی دا خلق پاغ مسائلو کے او ومختلف پیہ اختلاف نو کڑے دی پدے مسئلہ کے الا الذين اوتوه مگر اغا چاچی چاترا مسئلہ ورکڑے شویوا من بعد ما جاتهم البینات و پستا گینا چراغلیو دیتا اخکار دلائلا نو دخکارو دلائل نرسو سنگ اختلاف کولو بغیم بینهم دوزی سرکشین پخبل منس کے فہد اللہ الذین آمنوا پس خونو کرا اللہ کسانو تا چی ایماندار دی لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه آگے تاچ دی مختلف شیو پاکی دا حقنا پا حکم خپل سرا واللہ یهدی من یشاء الى صراط مستقیم اللہ ہدایت کون کرے اگا چاہتا چی اللہ غواری لاری برابر تا درست لارو اللہ تعالی ورکی دا یهود او نسواراو بلکہ ټولو قومونو ته الله تعالی دا ویلیو چې تاسو داسې وکئ چې د جمعې ورځ ځان له د چوټۍ دپاره منتخبه کړئ په دې ورځ باندې عبادت ته ځان اوزګار کړئ نو یهودو ته هم دا خبره کړې وه نو هغوی په خپل طبیعت باندې د هفتې ورځ واخیسته
نسواراو ته هم خبره کړې وه هغوی په خپل طبیعت باندې د اتوار ورځ واخیسته نو کومه ورځ چې الله ویلې وه او هغه غوره ورځ ده هغه الله تعالی مؤمنانو ته د هغې نشاندهي وکړه نو مؤمنانو د جمعې ورځ واخیسته دې ته اشاره ده او دا خبره چې کان الناس امتا واحده خلقو یو جماعت په توحید باندې نو دا د آدم علیه السلام نه د شیس علیه السلام د زمانې پورې دا 10 پیړۍ تیرې شوي 10 پیړۍ یعنی کم از کم 1000 کال تیر شوي دا انسانان ټول په توحید باندې ابلیس موکه نه و لګېدلی د ابلیس ابلیسۍ څه اثر نه و کړی ابلیس انتهایی د مایوسۍ شکار و په دې وخت کې ځکه چې په چا دم نه چلېده په چا منتر نه چلېده د پیغمبرانو علیهم السلام په زامنو کې چرته یو څو کسان لوی لوی عالمان او لوی لوی بزرگان پیغمبران په دې وخت کې معطل دي راتله خلق د هغې نه دین زده کوي د الله شان ته وګوره هغه میسته مړه شو نو چې هغه مړه شو نو خلق انتهایی دلګیره شو چې خدایه دا زمونږ عالمانو موږ به خپلې مسلې د دین زده کولې دا په حق ورسېدل اوس به موږ د دین مسلې د چا نه زده کوو نو دا خبره چې وشوه نو ابلیس ته مکمل شو نو ابلیس علیه ما علیه غلی غوندې ورته راوښویده او د یو خیرخوا په صورت کې ورته راغی او ورته یې وویلې چې ولې خفه یې داسې ویل دا زمونږ کنه نیکان و عالمانو او موږ به ترې مسلې زده کولې د چا به نرم شل دوی مجلس ته به راغی کې به ناسته وعظ نصیحت به یې ترې واورېده هغه ښه شو اوس به موږ د چا خواله ځو ابلیس ویل دا خو مړه اسانه خبره ده ویل چې مجسمې به دله سازې کړم او په یو کمره کې به یې کېدی او د چا هم چې زړه سختېده دې ته راښکاره کېږئ چې ورته ګورئ بس ستاسو زړونه به نرمېږي او خبره به ټیک کېږي خلکو ویل ډېره ښه ده دا مجسمې چې کېښودې پوره 100 کاله ابلیس علیه ما علیه ورک شو د دینه او 100 کاله تیر شو دا موجوده نسل ختم شو بل نوی نسل راغی بیا حدیث کې راځي په دب الیهم الابلیس ابلیس ورته بیا غلی راوښویده او ورته یې ویلي چې خبر یې د دې بوتانو بس تاسو پلارانو پوجي کولې نظرانې به یې منلې او د هغې په نتیجه کې به دا به دا خلکو کارونه به کېدل او دا به کېدل او دا به کېدل د دقه ځای نه د شرک بنیاد کېښودی ود یغوث یعوق نصر دا د هغه نیکانو صالحانو بچي
پیغمبرانو بچیو نیکان صالحان د دک ځای د شرک بنیاد کې خود او بت پرستی د دک ځای نه شروع شوه. نو لومبی پیغمبر چې الله د شرک د رد دپاره راولېږه نو هغه حضرت نوح علی نبینا علیه الصلاة والسلام او هغه چې بیا کما مړانه وکړه او تقریبا 950 کاله مسلسل هغې د شرک رد وکړو او توحید ته خلق راوباله، لیکن دا خلق د ټس نه نه مس کېدل نو الله تعالی ورته عذاب راوسته او په سیلاب باندې الله تعالی ټول ډوب کړ. کان الناس امة واحده خلق ټول یو جماعت په توحید باندې فاختلفوا په دې توحید کې اختلاف ساز کو او اختلاف د اساس شو. پس راولېږل الله پیغمبران زیری ورکوونکي او يرونکي او راولېږه الله د پیغمبرانو سره کتاب پیوست حق دې دپاره چې فیصله وکړي پیغمبر په منځ دي کې تا خلکو کې فی مختلفو فی په هغه مسایلو کې چې دا خلک پکې مختلف شوي وو وما اختلف فيه الا الذين اوتوه او نو مختلف شوي پدې کې اختلاف نو کړی پدې کې مگر کسانو چې دا کتاب ورته ورکړی شوی او من بعد ما جاءتهم البینات پس دا هغې نه چې راغلي دوی ته ښکاره دلایل بغیم بینهم د وجې د سرکشۍ کولو نه په خپل منځ کې پس خونه وکړه الله کسانو ته چې ایماندار دي لما اختلفوا فيه من الحق دا هغې ته چې مختلف شوي د حق نه په اجازت د الله باندې الله پاک خونه کوي چاته چې خوښه شي لارې برابرې ته. دا جمعې مسله هم پکې راغله او دا ټولې مسلې پکې راغلې. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ستاسو سخیال دے ستاسو سگمان دے چه دن شئی با جنت تا بلار شئی